ګرانو کتونکو پرون داسې یوټیوب چلیږي د ولي دفتر متعلق څوک یې پي ټي آی ته روان دی څوک یې کومې پارټۍ ته روان دی دوی دا تعلق یې چونګې جمعیت علما اسلام سره دی او دوی دا خپل ناراضګي جمعیت علما اسلام ته دا کړې ښکاره کړې ده چې زه زما جمعیت سره اختلافات یو زه چونګې جمعیت نه زه استعفا وکړم او پرېږدم یې ولي دفتر بھائی پرون داسې یو په سوشل میډیا باندې یو ایشو چلیږي ستاسو متعلق بیا هغې د هغې جمعیت جواب هم ورکړو چې دې مونږ په 2019 کې چې کوم دی نو د صوبایي مجلس عامله کمیټۍ په دغه باندې مونږ فارغ کړی دی د پارټۍ د ډسپلین خلاف ورزي ده کړې وه څه وایي دا څه اصل حقیقت څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه تھینک یو اوازونو شعر خالد خان ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم ګورئ جي جمعیت علما اسلام کې زه تقریبا ما د زندګۍ 42 کاله ما جمعیت علما اسلام کې تېر کړي یو ډېر ښه عزت سره خو کله نه چې دا د ضلعې دا کابینه چې راغلې ده په اقتدار کې یقین وکړئ یوازې زه نه داسې په سلونو ملګري چې دي نو هغه جمعیت علما اسلام ته یې خیرآباد وویې خدا حافظ یې ورته وویې او لاړل وجه دا ده چې دا کابینه انتهایي ناکامه او بل غټه خبره دا کابینه آوټ آف ډسټرکټ ده جي دې کې جي زمونږ د ضلعې امیر چې دی نو هغه د نوخار نه دی جنرال سیکرټري د نوخار نه دی نور ورسره ټوله کابینه د نوخار نه ده نو آیا موږ دې خلکو سره یو موږ د دې ځایي نوخار خلک یو زما د پلار نیکه خدمات دي په نوخار کې چې کله 4 ممبران زما نیکه ممبر پاتې شوی د نوخار هغې نه علاوه زموږ خپل سیاسي بلاشه خدمات دي د دې کور کلي کام دپاره نو موږ د دې خلکو پسې به شاته نشو تللی موږ بار بار د خپل صوبې مرکزي مشرانو په نوټس کې دا خبره راوسته خو کیدای شي چې هغوی څه مجبوریانې وي نو هغوی په دې خبره خاموشي اظهار وکړو نو بیا موږ د جمعیت علما اسلام ته خیرآباد ووي بل خبره دا چې کله کوم د 2019 رکنیت خبره کوي نو دی دا سادهګان دي دی ذاتي په غوږ کې ودي دا اعزاز الحمدلله الله رب کریم د ملګرو په دعاګانو سره ولید اختر له ورکړو قاری محمد عمر علي صاحب له ورکړو او زموږ تحصیل ممبر معرفت شاه پیر باچا له ورکړو چې الله رب کریم دا اعزاز مونږ راکړی د الله شکریا سره وایو چې کله دی متکبر زموږ رکنیت ختم کړو مونږ پسې قائد محترم الحمدلله راه دا په پاکستان کې په تاریخ کې چې چل نه شي چې قائد محترم خپل کارکون پسې داسې بنداز کې راغلی او راغو او قاری عمر علي صاحب او زه او پیر باچا کینولو او دا صدر او جنرال سیکرټري ورته کینولو ورته وایي چې یاد ساته دا واورئ ګور زه قاری عمر علي صاحب او د هغه ټولو ملګرو له ذاتي طور باندې لاوړ راغشتو ته تیار یم دا زمانه پر غټه د اعزاز او د فخر خبره وه خو موږ د خپل د صوبې قایدینو نه مرکزي قایدینو ته موږ سلام پیش کوو زموږ ځای نه هېڅ قسمه ګیله نشته خو موږ دا وایو چې زموږ د ضلعې کابینه چې ده نو دا ناکامه او دا بیکاره کابینه ده نو موږ د دی سره موږ اختلاف ساتو ځکه موږ جمعیت علما اسلام ته خدا حافظ وایو ځکه چې زموږ ژوند خو دې خلکو سره دی زموږ صوبایي مشران او د مرکزي مشران انتهایي عزتمند دي موږ د هغې نه هېڅ قسمه څه ګیله شکوه نشته ولید اختر وایي دا وایي چې هغه دی موږ په 2019 کې د پارټۍ ډسپلین خلاف ورزۍ باندې موږ فارغ کړو او 2 کاله پس دی راپاڅېدو دی وایي چې په پارټۍ کې اختلافات پیدا شو لکه شدت اختیار کړی دا موقف دی ګورې چې دا به بلکل یو مزایه خبره ده 2 کاله زما رکنیت ختم و څنګه ختم شو ما د پارټۍ اکټیویټیز کړي ستاسو مخامخ د پارټۍ تنظیمونو کې شمولیتي نوجوانان نور ملګري د علاقې د کلي دا خاصه د ماشومانو خبرې دی اوس بل څه چل نه ورځي دی خپل ناکامۍ چې پاولو د پاره بل څه چل نه ورځي دی یو لیټرګي نیولې و لیټرګي نیر کوي چې الله دې وخت دا لیټرګي عزت خو قائد محترم ختم کړو چې قائد محترم را وغه چې بای دا کیسه ختمه او دا زموږ خو د جمعیت علما اسلام کلک ملګري تاسو سوچ او جرأت څنګه وکړئ تاسو د خلکو رکنیت ختموئ ولید اختر وایي دا اختلافات 2 کاله روان مسلسل کله دا ضلعي کابینه جوړه شوې تاسو سره دا فیصله وکړه چې په پارټۍ کې اختلافات یو زه بلې پارټۍ ته ځم د دې څه وجوهات دي د دې خاموشۍ د 2 کالو خاموشۍ څه وجه ګورو جي نه موږ 2 کاله جي خاموشي نه ده کړې موږ یو انتک محنت کړی دی خو جي تاسو ته پته ده چې ولید اختر یوازې نه د شاته یو ټیم دی ټیک دی جي د هر لیډر شاته د هر ملګري شاته د ښکاره سړي شاته یو د هغه ټیم وي موږ د هغه ټیم په مشوره باندې د هغه زموږ مشران یو متل کوي چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي
نو هغه مشران وایي چې یاره دا کابینه خو عزتمند نه ده دی خو ملګرو له عزت نه ورکوي لہذا مهرباني وکړه چې موږ جمعیت الاسلام ته خیرآباد وایو اوس تا پارټي مکمل پوهه خو بالکل جی مالا پاټۍ مکمل اکټیویټیز استعفا ورکا زه جمعیت الاسلام سره مکمل لا تعلق زما اظهار شمولیت کومه پارټي کې ما په نو دي تاسو پیلې ته رواني جی نه جی نه دا هیڅ خبره نشته جی ما سره ما د الحمدلله د پاکستان د خیبر پختونخوا عزتمن مشران مختلف سیاسي پارټي ما سره رابطه کړي اندن سال هم زه پارټي نوم لا غشتل غواړم عزتمن مشرانو د مرکزی مشرانو ما سره رابطه وکړي خو ما ورته ایکسکیوز وکړو مې زبا اورم د ارچا کوم هغه چې کوم د خپل مرګري غواړي ځکه چې نن ولید اختر دی د مرګرو پسې د مرګرو په ډاډګیرنه او په سپورټ باندې ان شاء الله د مرګرو په مشوره باندې به نوې لای عمل کې اعلان کوم نوې لای عمل چې کوم دی دا ته انفرادي تور باندې لګا خپل خاندان چې کوم دی دای په لګا دی کنه تاسو د پارټي نن کسان دي خوغلی جی یو بل خبره کوم دا اهم خبره ده بیګار راسي سار راسي ما سره د پارټي بلا مرګري عزتمن مرګري رابطه کوي او هغه لګیا د پلانینګ کوي او ان شاء الله مونږ کې وکینو یو اهم میټینګ بیګاله هم 8 بجې دی ان شاء الله زما په وجره کې دی نو بیا به هغه نه پس کې نور مرګري ان شاء الله سلام مشوره کوي چې څنګه ترتیب برابر کوو خو فل حال زما خو اعلان دی چې زما جمعیت الاسلام د استعفا غاله ملګرو دا موږ سره ولید اختر سابقه سیکریټری جمعیت الاسلام د پوینټ راځي کوم ایچو چیرې دا ته د کولا وضاحت دا واز نو شوی په سکرین باندې کو ولید اختر په ډیره مننه ان شاء الله نو خاص په سیاست باندې دا شان تاسو ملایو او تاسو کوم ذاتی موقف ته د سیاسي او ممتاز هم دا شان په دا واز نو شوی په سکرین باندې چتو مننه